जी सूरत अलहज आयत नंबर 26। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून वल्जान्न ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम। वलक़द ख़लक़ना यकीनन मोंग पैदा कړی الانسان دا انسان من صلصال دغه خلاصې دغه ټنګېدونکې خټې نه، من همئ دغه تورې مسنون هغه ګلی شوي نه، والجان او پیری هم پیدا کړی، خلقناه پیدا کړی هم دی را پیری، من قبلو د دې انسان نه مخکې، من نارن د اور السموم زهریله ګرم. وایدو یاد که هغه وخت قاله چې وویل ربک ستا رب للملایکې ملایکو ته انی بېشکه زه خالقون پیدا کوونکی یم بشرن یو انسان من صلصالن د هغه خاورې ټنګېدونکي نه، من همئن د هغه تورې نه، مسنون هغه ګلی شوي نه. پیدا کله چې سویتو زه برابر کمه هو دغه بشر ونفختو زه پوکمه فیه په هغې کې من روحي روح زما فقعو پرېوځئ تاسو له دې بشر ته ساجدین په سجده کوونکي. فسجد الملائکتو سجده وکړه ټولو ملایکو کلهم ټولو اجمعون د سلمه الا سوا ابلیس د ابلیس نه ابا ابلیس انکار وکړو ان یکونه چې شي مع الساجدین سجده کوونکي. قال وی یا ابلیسو ای ابلیسه ما لکه څه چل شوی پته الله تکونه چې ته نشوې مع الساجدین سجده کوونکي. قال هغه ورته وویل لم اکن زه نه یم لاسجد چې سجده وکړم لبشر یو انسان ته خلقته دی دې پیدا کړی من صلصال د خټې ټینګې نه دغه ټنګېدونکې خټې نه من همئن دا تورې خټې نه مسنون هغه ګلی شوي نه. قال نو الله تعالی ورته وویل فخرج وځه من هر دې جنت نه فانک ته چې رجیم ته رټلی شوی ته چړلی شوی وانه بېشکه علیک په تا باندې به الله نه لعنت الی یوم الدین د قیامت د ورځې پورې. قال هغه ورته وویل رب خدایه فانظرني ما لږ مهلت راکړه الی یوم د هغه ورځې یبعثون چې دا انسانان به بېرته راپاڅولی کېږي. قال الله تعالی ورته وویل فانک بېشکه ته شوې من المنظرین مهلت درکړی شوی الی یوم د هغه ورځې الوقت دا وخت المعلومه پورې. قال نو دې شیطان وویل رب خدایه بما د چا په وجه اغویته چې تا زه سرکشه کړم نی زه لأزینن زه به ښایسته کوم لهم دوی ته فی الارض پر ځمکه کې ولأغوینهم او په بغاوت به اماده کوم دوی اجمعین ټول الا سوا عبادک ستا بندگان منهم په دوی کې المخلصین چې هغه مخلص خالص تا د ځان دپاره پیدا کړي یعنې ستا په دین باندې قایم او کلک ولاړ دي. قال الله تعالی ورته وویل هذا دا صراط لار دم علی زما طرف ته مستقیم سیده څوک چې زما طرف ته راته نو ان عبادي زما بندیان چې دي لیس نه به لکه ستا علیهم په هغوی سلطان زور الا من سوا د هغې چا نه اتبعکه چې تابعداري کړې ستا من الغاوین د سرکسیو نه. وانه بېشکه جهنم جهنم لموعدهم د دې د وعدې دی شو اجمعین ټول به یو بل سره په جهنم کې میلاویږي. لها په دې جهنم کې سبعة ابواب و دروازې دي لکل باب په هره دروازه منهم د دوی نه جزء یو حصه د مقسوم تقسیم کړی شوي. ان المتقین متقیان به یي فی جنات په باغونو کې و عیون په چینو کې ادخلوها ننوځئ الله به ورته ادخلو ننوځئ ها دې جنتونو ته بسلام په امن سره په خوشحالۍ سره آمینین محفوظ د هر شر نه. ونزعنا موږ به لرې کړو ما هغه حسد او کینې او بغضونه فی صدورهم چې د دوی په سینو کې یو بل ته صحیح من غل حسد اخوانا رونه به علی سرور په کټونو به ناست یي متقابلین یو بل ته مخامخ لا یمسهم نه به رسي دوی ته فیها په دې کې نصب ستړیوالی وما هم او نه به دوی منها د دې نه بمخرجین ویستی کېدونکي ویستی شوي. نبئ عبادي خبر که زما بندګان انی چې زه انا الغفور زه بخونکی یم الرحیم همیشه مهربانه یم وانه بېشکه عذابي عذاب زما هو العذاب د عذاب د الالیم دردونکي. ونبئهم او خبر که دوی عن ضیف ابراهیم د مېلمنو د ابراهیم نه اذ کله چې دخلو داخل شو دوی علیه د ابراهیم علیه السلام خواته فقالو ورته ویل سلاما السلام علیکم. قال هغه ورته ویل انا مونږ منکم ستاسو نه وجلون یریږو. قالو هغې ورته ویل لا توجل یریږه مه انا مونږ نبشرک زیری درکوو تعالی بغلام د یو زوی علیم پوهه زوی. قال ابراهیم علیه السلام ورته ویل ابشرتمونی آیا تاسو ماله زیری راکوئ علا باوجود د دې ام مسني چې رسېدلی ماته
الکبر بوډاوالی فبما تبشرون تاسو ماته څنګه زیری راکوئ قالو هغوی ورته ویل بشرناک موږ دله زیری درکو بالحق ټیک زیری فلا تکن مه کېږه من القانتین د مایوسونه قال نو هغه ورته ویل ومن یقنطو نه امیده کېږي من رحمت ربه د رحمت د رب نه الا الضالون مګر ګمراه قال نو بیا یې تپوس وکړو فما خطبکم نورم څه حال دی ایها المرسلون ای ملایکو نورم څه داسې ناشنا حالتون دي خطبون حالتون عجیبتون قالو هغوی ورته ویل انا بېشکه مونږ ارسلنا لیږلی شوي یو الی قوم یو قوم ته مجرمین چې هغه مجرم قوم دی الا آل لوط سوا د آل د لوط نه انا بېشکه مونږ لمنجوهم بچ کوو هغه آل د لوط اجمعین ټول الا امرأته سوا د ښځې د هغه نه انها دا چې ده لمن الغابرین دا به د وروسته پاتو نه وي فلما کله چې ان جاء راغی آل د لوط المرسلون پیغمبران نو قال وی انکم تاسو قوم یا منکرون ناشنا